بسم الله الرحمن الرحیم. زمون سره دا بل سبق دی علامات د فعل. منګه مخکینی سبق کې علامات د اسم بیان کړو چې د هغې کوم علامات چې دغه علامات په کوم کلمه کې بیا مونده شو دا به اسمي. نن منګه په دې سبق کې وایو چې کوم داسې علامات دي چې هغه منګه په یو کلمه کې بیا مونږ نو موږ ترې پته ولې چې دا د فعل نو د فعل علامات نن موږ بیانو. په هغې کې اولنی دا تقریبا 8 علامات دي. قد دی، سین دی، سوف دی، حرف جزم دی، ضمیر متصل دی، په آخر کې تای ساکن راتللی او امر دی او نهی دی. تقریبا 8 علامات دي. په دې کې اولنی څیز دا ده چې د کوم کلمې په اول سر کې قد راغلی و نو دا به فعلي، لکه قد ضربه. قد ضربه نو ګوره دا ضربه فعل دی، موږ علامت څه شی ځکه چې قد پې داخل شوی. قد په اسم او په حرف باندې نه داخلیږي. دویم دا چې سین د کوم کلمې په اول سر کې راغلی و نو دا به هم فعلي، لکه سیضربو. سیضربو نو ګوره دا یضربو فعل دی، موږ علامت څه شی دی موږ وایو ځکه په اول سر کې سین راغلی و. سین په فعل داخلیږي، په حرف په اسم باندې داخلیږي. دریم نمبر نښه دا ده چې سوف په اول سر کې راغلی، لکه سوف یضربو. نو یضربو فعل زموږ علامت څه شی دی ځکه چې سوف پې داخل شوی. سوف په اسم او حرف باندې نه داخلیږي، دا په فعل داخلیږي. بل دا چې حرف جزم پې داخل شوی، حرف جزم لکه لم یضرب. لم یضرب دا حرف جزم تاسو وپېژنئ. ان، لم، لما، لام امر، لای نهي دا 15 حروف جازمه دي. دې که ان پې داخل شوی، لم پې داخل شوی، لما پې داخل شوی، امر نهي دا ان لما او لام امر لای نهي که دا کوم پې داخل شوی دا به څه شی دا به فعلي. او پنځم نمبر دا چې ضمیر متصلي. ضمیر متصل پکې راغلی لکه ضربت. نو ضربه فعل دی، دا تا چې کوم دی نو دلته دا تا دلاله دا تا چې کوم دی ضربتا. نو دا تا چې کوم دی دا پکې ضمیر متصل دی، یعنی ضربتا وهل وکړو تا انت. نو دا پکې ضمیر متصل بارز دی، دا پکې راغلی. ضمیر چې کوم دی دا په فعل پسې پیوست کېږي، په اسم پسې نه پیوست کېږي. او بل چې کوم دی نو امر واقع شوی، لکه مونږ وایو چې اضرب. امر واقع شوی لکه اضرب، دا معکوس لیکلی اضرب ته وهل وکړه. نو چې حکم یې پکې نو ته پوه شې دا به څه شی دا به فعل. یا نهي واقع شوی، مونږ وایو چې لا تضرب، وهل مه کوه. یو څیز چې کوم دی نهي واقع شوی چې لکه دا کار مه کوه، سړی ته منع کړی شوی یا چاته حکم کړی شوی چې وکړه دا کار، دا دواړه به دا د فعل علامات دي. او په آخر کې تای ساکنه دا یو ځای شوي لکه ضربت. لکه ضربت نو دا تا چې کوم د آخر کې تای ساکنه دا چې اوس یو ځای شو ده نو دقه دا اصل کې علامت د فعل دي. دا تقریبا 8 علامات شو چې په اول سر کې قد راغلی لکه قد ضربه، سین راغلی، سیضربو، سوف راغلی، سوف یضربو، حرف جزم راغلی لکه لم یضرب، لما یضرب، ان تضرب، دا ټول حروف جازمه دي. ضمیر متصل پکې راغلی لکه ضربت، په آخر کې تای ساکن راغلی لکه ضمیر متصل لکه ضربت او تای ساکن پکې راغلی لکه ضربت او امر لکه یضرب او نهي لکه لا تضرب. دا ټول چې کوم دی موږ علامات د اسم او د حرف چې کوم دی نو دا موږ د اسم او د فعل علامات چې کوم دی دا موږ دې کې ذکر کړو. پاتې شه حرف. نو حرف سبق مختصر دی خو انشاءالله دا بل سبق کې وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.